خو یو ورځ د هغې خانه کعبې نه طواف کو غیر چاپېره. نو چې کله طواف یې کو بلال رضی الله تعالی عنه که نه نو په دې خانه کعبه کې به بوتان پراته وو. دا حرم خو د بوتانو ډک و. نو بلال رضی الله تعالی عنه داسې غیر چاپېره وکتل نو څوک په نظر نه راتلو. نو داسې توکاڼې په هغې یو بوت باندې ورتو کړي. په هغې یو بوت یې لاړې ورتو کړي. وی توپ دې شه په تاسو دې لعنت چې ډېر خلک خو ګمراه کړی دی. خو خلک په خپلو لاسو باندې جوړ کړي او بیا درته سجدې کوي او بیا درنه زامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه درنه ایمان نه لري که سوالونه درنه کوي. نو هم خو په خپل لاس باندې تراشي هم درنه بیا حاجتونه غواړي. وی توپ دې شه په تا دې لعنت شي. په هغې بوت یې لاړې ورتو کړې. دې چا ولیدو چې چا ولیدو دا خبره ابو جهل ته وکړه. وی هغه بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان هغه غلام و. دا خبره ابو جهل ته چا وکړه. وی دا بلال غلام نه دی د عبدالله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چل وکړو په حرم کې په بت باندې لاړې ورتو کړې. ابو جهل وی ښه. ابو جهل چې دې خبرې نه خبر شو راغی په عبدالله ابن جدعان پسې د چې کوم مالک و. وی تم صحابي شوی یې. نعوذ بالله دوی به نبي علیه الصلاة والسلام ته بېدینه وي. نو چې د هغه به څوک ملګري وو نو دا بېدینه شوي دي. نو عبدالله ابن جدعان ته ابو جهل وایي تم صحابي شوی یې او تام لات او منات او غزا دې پرېښودل او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه. نو عبدالله ابن جدعان ورته وایي دا ته څه خبرې کوې؟ دا تا ته چا ویلي دي؟ په ما باندې دا شک مه کوه او که اوس وغواړم نو سلو خان به د خپلو بوتانو په نوم باندې قرباني کړمه. زه خو د هغوی دومره عزت کوم او ته ما ته وایي چې تا لات منات پرېښي خپل بوتان دې پرېښي دي. نو ابو جهل ورته وایي چې تا نه دي پرېښي نو ستا دې غلام ولې پرېښي دي؟ وی څنګه زما غلام پرېښي دي؟ وی ستا غلام نن په حرم کې په بت باندې لاړې ورتو کلي دي. نو چې دی ثابت شوی دی نو د غلام دومره څنګه همت کېدی شي چې مالک اجازت نه وي. خو دا ورسره ستا لاس دی ځکه که نه هغه ثابت شوی دی. وی ښه زما غلام دا چل کړی وی او عزت نه یم خبر اوس په زه خوښ شم. روایاتو کې راځي عبدالله ابن جدعان چې د کوم سردارو په دې ظلمونه شروع کړو. خبره په مکه کې خوره شوه چې بلال ایمان راوړی دی په نبي علیه السلام ثابت شوی دی. بس ظلمونه یې پې شروع کړو. نو په مکه کې یو سردار و ډېر ظالم و د هغه نوم امیه ابن خلف. دا امیه راغی او عبدالله ابن جدعان ته یې ویلو دې ته مال راکه دې ته نشي سمولی. دا بلال ته مال راکه دا ته نشي سمولی مال یې راکه. هغه ورته یې وایله دا مصیبت زما نه لري که ته یې واله. نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنه واغست. چې واغستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړي دي تاریخ لیکي تاریخ وی په شګو کې به یې سملو. په شګو کې د مکې په شګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي. وی په دې سړک باندې به پیزار کې په دې غرمه کې خپه نشي کېښودی د پیزار دا تلې ویلي کوي او پیزار ته دي چې هغه شګه رادن نه شو په غرمه کې که نه دا خپې درله پولی کوي دومره ګرمه شګی اخو اور ورېږي دلته سم. د مکې ګرمي خو ډېره زیاته ګرمي ده. نو بلال رضی الله تعالی به سارا ته ویستو په دې سره غرمه کې دا شګې چې د اور په شانتې به سرې شوي وي داسې به تودې وي. په دې باندې به دا بلال رضی الله تعالی سمله او تودې غټې غټې تیږې به یې راواغستې په دې سینه به ورته کېښودې. یو دا چې د املای دې شګو له جوخ ته ورشي او دویم دا چې د پاسې غاړې دا تیږې هم سیزي. په هغې شګو به بلال رضی الله تعالی د بدن نه کمیس لر کړی و او لغړ به یې پې سملولې او چې د هغې نه به یې راپاسو واړه به یې پسې کړلو. په مکې په کوڅو کې به دی روان و هغوی به پسې خندل او چغې به یې والي او د بلال رضی الله تعالی د خولې نه به صرف یو اواز خطو احد احد احد. یعنی داسې حالت یې ورله ورکړو چې د یو لوبو غونته څیز یې ترېنه جوړ کړو. بلال رضی الله تعالی چې به په کم طرف تېرېدو واړه به پسې کېدل خندل به ټوکې به پسې کولې. بلال رضی الله تعالی فرمایي په خپله وایي دا زغره نه ده زغره دا زغره چې ده نو دا د وسپنو یو کمیس دی او دې بدن ته یې داسې دا خلک واچوي کړی کړی جوړی چې دا توره پې اثر نه کوي هسې د وسپنې. بلال رضی الله تعالی فرمایي وایي دا زغره به یې غرمو ته ایښې وه نو چې دا به دې نور تکه سره کړه ګرمه به یې کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله. چې زما بدن ته به یې راواچوله زما بدن به ټول تڼاکه شو پولی به پې ودرېدي. بدن به تڼاکه شو پولی به پې ودرېدي.
داسې ظلمونه بیا دوی بلال رضی الله تعالی عنه سره کول. یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی عنه په تودو شګو سملولی دی او په دې سینې ورته تیږې ایښي دي او دا امیه ابن خلف بدبخته ورته ولاړ دی د چې کوم مالک او وړو ته وایي راځئ په کاڼو یې ولئ ماشومان راځي او کاڼو باندې ولي او خاندي پورې دا لویه میله یې جوړه کړې ده او بلال رضی الله په مخې ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میله یې جوړه کړې یو ټوکه جوړه کړې واړه یې راغونډ کړي دي په دغې طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنه تېرېدو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې وکتل که نه د امیه ابن خلف ته یې وي ته په دې بې کسه باندې ولې دور ظلم کوي دا غریب ستا نه څه غواړي دی خو د چا د هیڅ هم نه دی دا خو یو غلام دی بې کسه دی غریب دی ته ولې په ده باندې دا ظلمونه کوي. نو امیه ابن خلف ورته وي دا څه چې ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري د وجې نه ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګری چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ده سره د ستاسو د وجې نه کېږي او که خلاصولی شي جو خلاص یې که. ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی خرڅوي نه وی ولې نه خرڅومه وی په ده به ته څه کوي. امیه ابن خلف ورته په خندا شو وی په ده به ته څه کوي دی خو د هېڅ بېګار هم نه دی په کوڅو کې ګرځي دغه یو چغه وایي چې احد احد دا خو لیونی دی په ده څه کوي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایل بس ته پرېږده زما په کار دی وی خرڅومه وی په څو یې خرڅوي وی په 3 اوقیې باندې په څو اوقیې باندې په 3 اوقیه په یوه اوقیه کې 40 اشرفۍ وي 40 دیناره دا دینار د سرو زرو پیسه ده نو په 3 اوقیې باندې خرڅومه یعنی په 100 او په 20 دیناره باندې خرڅومه. بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی دا زما شو وامې غسته دا پیسې به درله زه درکړمه بلال ما ته راپرېږده چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی واغست که نن امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډېر ګران دی واغست قسم په الله کو په یوه اوقیه د اغوستنه هم مې درله درکوم کو دا تا په یوه اوقیه اغست دا خو دومره بېکاره سړی دی چې په یو اوقیه مې لم درکو تا په 3 اوقیې واغستو. ابوبکر رضی الله تعالی ته څو فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په 100 اوقیې دې راکو نو هم مې درنه اغستو ته خو 3 اوقیې وایي قسم په الله کو دا بلال دې ما ته په 100 اوقیې راکو هم مې درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی وي خیر دی کو دا بدنی تور دی هو قلبه قلب ذهب ته د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی دې زه پېژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو یې نه پېژنئ چې څنګه یې واغستو. نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته وایي ابوبکره وی ځان له دې واغستم او کو الله له دې واغستم کو ځان له دې اغستې ما ابوبکر کار راته ښیې چې کوم یې درله زمینداره درله کوم ګډې بیزې درله سروم او که ستا نور څه خدمت یې دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم ښیه راته کار دې راته ښیه کو ځان له دې اغستې او کو الله له دې اغستې نو ما زما رب پرېږدوه بیا ما زما رب پرېږدوه. ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی بلاله ما ځان له نه اغستې ما الله له اغستې او د دغې الله په نوم باندې آزاد یې ته آزاد یې الله. ابوبکر رضی الله بلال رضی الله تعالی راغی ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام لره د الله پاکه پیغمبره بلال مې واغستو د امیه ابن خلف نه مې بلال واغستو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی ابوبکره یوازې به یې نه اخلي ما به پکې د ځان سره شریکوي ابوبکر دا سعادت یوازې به ته نه اخلي ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستی او یو لاس زمای. ابوبکر رضی الله تعالی ته په خندا شو وی د الله پاکه پیغمبره خو ما آزاد کړی دی خو ما آزاد کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار دی. نبی علیہ السلام